قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. دا سورة الشورى من جشتم سپارہ اور انہی آیتونوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر شوا. نانی آیتونوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کی. عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کی سمرہ اولاد دے غټول کو بنی اسرائیل کے لائے. بنی اسرائیل کی تقریباً 4,000 پیغمبران تیر شوی دی. د بنی اسرائیل آخری پیغمبر چې کوم دی د عیسی علیه السلام دا غي نرستو بیا زموږ پیغمبر راغل دی نو هغه په بنو اسماعیل کې راغل دی. نو د بنی اسرائیل آخری نبی چې کوم دی هغه عیسی علیه السلام نو دا غي ذکر الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې کوي. عیسی علیه السلام پیدائش دا د بغیر پلان نشوي دی او د دې واقعیا په 14مه سپاره کې ذکر شوی دا. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې مریم علیه السلام له الله تبارک وتعالى عیسی علیه السلام دا د بغیر پلان نه ورکړ دی. تفسیر ذخیرۃ الجنان کې دا عیسی علیه السلام د پیدایش واقعیت ذکر شوی دا چې کله حضرت مریم علیه السلام د 1400 کالو په عمر کې هغه غسل وکړو او د غسل خانې نه بار ته راووته. نو بار چې کله وکتل نو یو تکړه او ښایسته سړی چې کوم دی بار ناست دی. نو حضرت مریم علیه السلام هغه ته وویل انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. زه ستا نه د الله په پناه کې راته غواړم که چېرته ته د الله نه یېرېږې. یعنی عیسی مریم علیه السلام دا سوچ وکړو که دا سړی په بد نیت باندې راغلی دی دلته. نو هغه چې هلته کوم ناست و نو هغه ورله جواب ورکړه انما انا رسول ربک. زه د الله د طرف نه فرشته یم، زه انسان نه یم، زه فرشته راغلی یم د الله د طرف نه. لأهب لک غلاما زکیه او زه دې دپاره راغلی یم چې زه تاله د زوی زیری راکړم، الله به تاله زوی راکړي. نو بیا چې کوم دی حضرت مریم علیه السلام فرمایل انا یکون لی غلام، څنګه به زما زوی کېږي. ولم یمسسنی بشر، چې زما ته چې کوم دی نو یو بشر لاس نه دی راکولی. ولم اکو بغیه، او نه چې کوم دی نو زه بدکاره یم، ما بدکاري کړده. نو څنګه به چې کوم دی زما زوی کېږي. قال کذلک، نو فرشتو ته وایي دغه شانتې به کېږي، نه به تاسو یو انسان لاس لګولی او نه تا بدکاری کړه. دغه حالت کې به الله تبارک وتعالى تعالی زوی راکړي. او قال ربک هو علی هین، او ستا په رب باندې دا کار ډیر آسان دی چې د بغیر د پلان نه چې کوم دی الله تبارک وتعالى زوی راکړي. ولنجعله آیة للناس، الله فرمایي دا به خلکو د پاره موږ یو نښه وګرځو او زموږ د طرف نه به یو مهرباني. نو الله تبارک وتعالى په حکم باندې دغه فرشته چې کوم هغه د جبرائیل علیه السلام نو دې فرشتې چې کوم دی د حضرت مریم علیه السلام په غاړه کې ټوکې ورکړ. د هغې نه د حضرت عیسی علیه السلام وجود چې کوم دی د حضرت مریم علیه السلام په ګېډه کې جوړ شو. بیا حضرت مریم علیه السلام پریشانه وه چې اوس به زه څه کومه چې زما زوی پیدا شو نو دا خلک په ما ته څه وایي چې واده دی نه دی کړی، خاوند دې نشته دی، او پلار ستا نیکو، رور چې کوم دی ستا نیکو، پوره خاندان ستا نیکان دي، نو تا دا بدکاري څنګه وکړه. نو دغې د وجې نه هغه پریشانه شوه. الله تبارک وتعالى فرمایي فاجاءها المخاض الى جذع النخله، کله چې د بچی د پیدایش تکلیف جوړ شو نو هغه لاړه یو کجوري بوټي لاندې ته
نو الله تبارک و تعالی فرمای یا لیتنی مت قبل هذا. حضرت مریم علیه السلام په هغه ځای کې وی یا لیتنی مت قبل هذا، آیا څوک چې د دې نه مخکې زه مړه شوی وي، خاورې شوی وي، د خلکو نه هېره شوی وي. نو الله تبارک و تعالی طرف نه حکم راغی فناداها من تحتها الا تحزني، الله ته आवाज وکړو چې ته پریشان کېږه ما، قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله، پریشان کېږه ما او دلته کې چې کوم د ستا دپاره الله تبارک و تعالی د اوبو د خوراک بندوبست کړ دی، کجورې بوټه او په هغې باندې کجورې نه وي، الله په هغې باندې تازه کجورې پیدا کړي. مریم علیه السلام ته وی وهزي الیک بجذع النخله، دا کجورو بوټه چې کوم دی دا شنه ده، کجورې به تا ته رانږدې کېږي او دا چې کوم دی خوره. او دغه شانتې تساقط علیک رطبا جنیا، نو تازه کجورې چې کوم دی دا به په تا باندې راتاو شي. او فکلي واشربي، خوره او څښه. وقري عین، او خپل سترګې چې کوم دی دا سړې کا. نو دغه ځای کې چې کوم دی د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش وشو. فاما ترین من البشر احدا، نو دا بیا پریشان شو چې زه به څه کوم، خلکو له به زه څه جواب ورکوم. الله تبارک و تعالی ته وویل کله چې خپل قوم مخې ته لاړ شي او تا نه څوک تپوس کوي د دې په باره کې، نو خلکو ته ووایه فلن اکلم اليوم انسیا انی نظرت للرحمن صوما، ما نن د روژې منع کړ دی. او روژه څه ده؟ فلن اکلم اليوم انسیا، زه به نن چا سره خبرې نه کوم، یعنی ما د خاموشۍ روژه نیول ده، د خبرو نه کولو روژه چې کوم دی ما نیول ده، زه به چا سره خبرې نه کوم. او خبرې به چې ته نه کوې نو بیا به چې کوم دی قوم له جواب څوک ورکوي؟ نو الله تبارک و تعالی ته وفرمایل خپل زوی طرف ته اشاره کوه، چې کوم بچی مې تعالی راکړ دی په جولای کې عیسی علیه السلام، هغه ته اشاره وکړه. فاتت به قومها تحملو، نو الله تبارک و تعالی فرمایي کله چې دا قوم مخې ته راغله او دی چې کوم دی عیسی علیه السلام په جولای کې راوست، نو خلکو ته هغې خبرې شروع کړې یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ای مریم دا دومره لوی طوفان دی د کومې غاړې نه راوړ، یعنی واده دې نه دی کړی او بغیر د واده نه دا زوی څنګه وشو. حضرت مریم علیه او بیا چې کوم دی دا ورته وویل یا اخت هارون، ای د هارون خورې ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه، نه د پلار بدکاره او نه د چې کوم دی مور بدکاره وه، نو تا چې کوم دی څنګه دا کار وکړ. نو حضرت مریم علیه السلام اشاره وکړه فاشارت الی، خپل هغه بچي طرف ته اشاره وکړه. نو خلکو ته وویل چې موږ څنګه د سره خبرې کوو، قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، موږ څنګه هغه ماشوم سره خبرې کوو چې هغه د جولای ماشوم دی، هغه به څنګه خبرې کوي. نو مریم علیه السلام هغې ته اشاره وکړه. نو دغه خبرې چلېدې، نو په دې کې چې کوم دی هغه ماشوم په خپله خبرې شروع کړې انی عبد الله، زه د الله تبارک و تعالی بنده یم، اعطانی الکتاب، الله ما له کتاب راکړي، وجعلنی نبیا، الله ما سره وعده کړده چې الله به ما نبی جوړي، وجعلنی مبارکا، الله زه مبارک جوړ کړی، اینما کنتو کوم ځای کې چې ځای ما، واوصانی بالصلاة والزکات، الله ما ته د مونځ او د زکات حکم راکړ دی، ما دمت حیا، څو پورې چې زه ژوندی یم، وبرا بوالدتي، الله ما ته دا حکم راکړ دی چې مور سره دې ښېګړه کوه، خواله کوه، ولم یجعلنی جبارا شقیا، الله به ما بدبخته نه جوړي. نو عیسی علیه السلام په ورکوالۍ کې چې کوم دی نو خبرې وکړي، یو څو ماشومانو چې کوم دی هغه په ورکوالۍ کې خبرې کړي، نو په هغې کې چې کوم دی یو دا عیسی علیه السلام دی چې د مور په جولای کې ولاړ دی چې کوم دی خبرې کړي. او یو چې کوم دی کله چې حضرت یوسف علیه السلام باندې الزام ولګېد، زلیخا الزام ولګاو، نو الله تبارک و تعالی طرف نه حکم شو ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. الله تبارک و تعالی فرمایي کله حضرت یوسف علیه السلام قمیص چې کوم دی دا سیره ده، نه کومې غاړې نه سیره شوی دی، شانه سیره ده که مخې نه، که دا شانه سیرې نو بیا چې کوم دی دا زلیخا دروغجنه ده، او که نه مخې نه سیرې نو بیا چې کوم دی نو یوسف علیه السلام چې کوم دی نو دا رښتونه دی. بهرحال نو هلته کې چې کوم دی ګواهي یو ماشوم ورکړې وه، بدکاري چې کوم دی نو د بدکارۍ اراده حضرت زلیخا چې کوم دی کړې وه، او زلیخا چې کوم دی نو دا
بعض مفسرین لیکي چې دې سره بیا یوسف علیه السلام واده کړی او بعض لیکي چې واده نه شوی لیکن بدکاره اراده هغې کړې وه. نو دلته کوم ګواهي چې کوم دی نو وشهد شاهد من اهلها، الله فرمایي د دې کور یو ماشوم چې کوم دی ګواهي ورکړه، نو هلته هم ماشوم چې کوم دی خبرې کړې وې. نو دلته کوم چې کوم دی نو حضرت عیسی علیه السلام په اوروکوالی کې خبرې کړي. نو عیسی علیه السلام واقع الله رب العالمین ذکر کوي چې دا د بغیر پلار نه موږ پیدا کړی دی. او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي وانه لعلم الساعه، عیسی علیه السلام چې کوم دی دا د قیامت په نښو کې یو نښه. نو حضرت عیسی علیه السلام چې کوم دی دا د قیامت په نښو کې یو نښه چې کوم دی داسې ده. یو خو مفسرین لیکي چې دا ده چې الله د بغیر پلار نه پیدا کړ دی، دا د الله د قدرت نښه ده. او یا دا ده چې عیسی علیه السلام قیامت ته نږدې چې کوم دی دی به دوباره دنیا ته راځي. امام مهدي د نبی علیه السلام په اولاد کې دی. نو دا هم چې کوم دی راځي، امام مهدي به راځي، عیسی علیه السلام به راځي، دجال به راځي. عیسی علیه السلام مقابله به دجال سره راځي. نو عیسی علیه السلام چې کوم دی عیسیانو د عیسی علیه السلام د قتل منصوبه جوړه کړه. شپږمه سپاره کې د هغې ذکر راغلی چې کله د قتل منصوبه یې کړه نو الله تبارک وتعالی عیسی علیه السلام د په کومه کمره کې چې پروت هغه کمره کې الله تبارک وتعالی په حکم باندې عیسی علیه السلام الله اوچت کړ اسمانونو ته. نو دو په شک کې راغله چې آیا عیسی علیه السلام څه شو، هغه موږ پانسیونه ورکړه او که نه هغه چې کوم دی څه شو. نو په شک کې شو هغه چې کوم دی منځ کې دوه ډلې جوړې شوې او تر اوسه پورې بلکې تر قیامته پورې به دا عیسیان چې کوم دی په دغه شک کې پراته دي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې عیسی علیه السلام موږ ژوندی اسمانونو ته اوچت کړو. نو قیامت ته نږدې عیسی علیه السلام به الله تبارک وتعالی د اسمانونو نه چې کوم دی راولېږي زمکې ته. او د شام په علاقه باندې دمشق جومات ته د هغه جومات په میناره باندې به عیسی علیه السلام د مازدیګر لمانځه په وخت کې راکوزېږي. او روایاتو نه معلومېږي چې د هغه د ویښتو نه به چې کوم دی اوبه څاڅي او دغه حالت کې به هغه چې کوم دی راکوزېږي. او چې کله دنیا ته راشي نو حضرت عیسی علیه السلام دی به د خلکو په منځ کې عدل او انصاف چې کوم دی پیدا کړي. او دومره عدل او انصاف چې مخکې به د هغه دجال سره مقابله وي. نو څومره خلک چې کوم دی د هغه کمزوري ایمان والا خلک دی، هغه چې کله دجال وویني نو دجال به هغو ته چې کوم دی نو داسې خبرې وکړي چې خلک به هغې طرف ته لاړ شي. او د هغه علامت دا دی د دجال چې هغه به یو سترګې نه کاڼه په حدیث کې راځي. او دغه شانتې د هغه چې کوم دی په تندي باندې به لیکلی شوي کاف الف با را کافر، دا به چې کوم دی د هغه په تندي باندې لیکلی شوي. نو دا چې کوم دی د هغه دجال علامت دی. نو هغه دجال چې کوم دی خلکو ته به یو لاس کې به یې اور او بل لاس کې به چې کوم دی نو نعمتونه یې دا مال دولت پیدا به خلکو ته ښایي. نو د ده په لاس کې چې کوم اور دی نو دې اور ته به خلک نه ځي، دې نه به خلک کېږي. لیکن اصل څیز چې کوم دی دا اور چې کوم دی دا اور نه دی بلکې دا نعمتونه دي. لیکن دی به خلک دوکه کوي. نو خلک په چې کوم دی د ده مال او دولت پسې ځي. نو مال او دولت پسې چې کوم خلک لاړو نو هغه چې کوم دی ګمراه شو. دې د وجې نبي علیه السلام فرمایي خپلو دعاګانو کې چې کوم دی دا تعلیم ورکړ دی چې یا الله د دجال د فتنې نه وساتي. ځکه د دجال په فتنه کې چې څوک راغی کېدای شي چې هغه خپل ایمان هم پرېږدي. نو دجال چې کوم دی نو هغه به خلک دغه شانتې ګمراه کوي. عیسی علیه السلام به راشي نو دجال چې کوم دی کله عیسی علیه السلام ته بولي نو دی به د مالګې په شانتې اوبه کېږي او دغه شانتې به دی ختم شي. بیا به د هغې نه وروسته عیسی علیه السلام روایاتو نه معلومېږي چې 40 کاله حکمراني کوي. نو هغه به داسې د عدل او د انصاف حکمراني کوي چې په هغې کې به د زکات اخیستلو والا څوک نه میلاوي. یعنې یو سړی به سهار راپاسي هغه به خپل زکات نه مال وباسي، کور ته به ویسي نو هغه وایي بېګا دې راوړی نو ما به اخیستي. اوس ما سره خپل دومره مال دی چې زه سوچ کوم دا چاله ورکوم. یعنې د زکات والا هم څوک نه میلاوېږي چې هغه چا نه زکات واخلي. او د هغې نه مخکې چې عیسی علیه السلام چې راځي نو د عیسی علیه السلام د راتلو نه مخکې د عیسی علیه السلام د راتلو علامت دا ده چې دنیا کې به قتل و غارتګیري زیاته شي، فتنې فسادونه به زیات شي، جګړې اختلافات چې کوم دی دا به زیات شي، دروغ فراډ دوکې چې کوم دی دا به زیات شي. تر دې پورې چې ډېر شي خلک چې کوم دی هغه به د الله تبارک وتعالی د دین نه متنفره شي او د الله تبارک وتعالی دین چې کوم دی دا به پرېږدي.
او خلک په چې کوم دی ورځ د ورځ د ګمراهۍ طرف ته ځي نو په دغه کې به چې کوم دی نو عیسی علیه السلام به راشي دجال او دغه شانته امام مهدي نو دا د عیسی علیه السلام د پیدایش او دغه شانته عیسی علیه السلام دوباره دراتلو واقعه ده عیسی علیه السلام چې کله بیا راشي نو وعده به وکړي ځکه عیسی علیه السلام 30 یا 33 کالو په عمر کې الله پاک اسمانونو ته اوچت کړل نو دی به راځي او وعده به کوي او د هغې نه وروسته به الله تبارک وتعالی هغه اولاد هم ورکوي او د عدل او د انصاف حکمراني به کوي او بیا آخر کې چې کله د مسلمانان د دنیا نه ټول ختم شي نو بیا به چې کوم د قیامت په کافرانو باندې راځي الله دې په دې باندې عمل کولو امين الحمد لله